اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دې سوشل میډیا باندې زمونږ د پښتو یو اداکار دی اسماعیل شاهد. هغه یو ویډیو چې دی ډېر د پی ټي آی د حکومت له ډېر کنې ګیله کوي چې یاره ما ورته د خپل زوی دپاره شپارس کړی و او په هغه یې وانه ایستو. نو اپ یې کړی دی او که بي یې کړی څه کړی دی. خو زما اسماعیل شاهد ته دا دغه دی چې وایي چې ته یو اداکار یو، ته دا سوچ لرئ چې یاره زما زوی دي په افروج باندې والي په شپارس باندې، نو دا نور خلک به څه کوي؟ ته یې پوه سنجیده سړی، که دا د عمران خان حکومت دی او که دا د هر چا حکومت دی، په دې کې خو به یې د هر بابو وي د هغې هم یو رول ریګولیشن دغه دی، که منیجر دغه وي د هغې هم یو رول ریګولیشن دغه دی، که د استاذۍ یو ټیسټ وي د هغې هم دپاره رول ریلی دی. که تاسو وګورئ په پاکستان کې پي ایچ ډي والا ایم پیل والا خلک هسې ناست په کورونو کې او ستا زوی په شپارس والي، نو به یې د اسماعیل شاهد سره ووایي که تاسو وګورئ زموږ سره پي ایچ ډي او د ایم پیل والا دلته خلک ناست دی او هسې چې هغو ته سرکاري جوابونه نه میلاویږي، نو اپ یې به هم هغه له به څنګه دغه ورکوي چې یاره ته وایې چې زما زوی دې بابو نالي او زما زوی دې په شپارس باندې هېل دغه. نو زما وروره دا دغه دی اسماعیل شاهد ته چې ته د پښتو اداکار یې او سنجیده یو سړی، تا یو نوم جوړ کړه د پاکستان لپاره، او ته ځې او وایې داسې په ذل یو دغه غونډه کې خبره کوي، نو نور خلک به دا کوي. نو زما دا دغه چې به یې دا دغه دی اسماعیل شاهد ته چې دا خبرې مه کوه، دا خبرې خو دغو ته کنې هسې ان مې چې ورغونډه کې مونږ ته ډېر ښه اداکار ښکاري دی، خو دغه ان مې چې ورغونډه کې مونږ ته ښکاري ته شي چې ته دونه لکه چې خپل زوی ته ایجوکیشن وکړه دغه وکړه، که په یو ټیسټ کې راځي چې ستا حق دی که را نه دي پرایویټ کار کوه. د دنیا خلک پرایویټ کارونه نه کوي، ستا زوی به هم کوي. که نه ته وایې چې زما زوی به خامخا بابو علي یا به دغه علي، نو به دا ناجایزه ده، ته ډېره ناجایزه خبره کوې ستا، ځکه چې زما ډېر په پاکستان کې ډېر غریب خلک ټیسټونو لپاره ناست دي، ان پی ایل والا، پي ایچ ډي والا، ایم ایس والا، او چا فزیکس، چا میتس، چا دغه زما په خپله دی دوه ملګري میتس یې کړی دی، چا یو کمپیوټر څه هغو هسې ناست دي جابونو ته، دوه درې کاله یې وشو. نو داسې په حکومت په یو حکومت کې هم به دا نه انشاءالله ستا دغه نه چلېږي، دا دغه مه کوه. والسلام.